سره نه جوړل مونږ به کوم مجنونان جوړېږو وینې ورکولو وینه خو لا ډېره لویه د حضور پاک مبارک عامې راکوټې خبرې کوټینۍ خبره مونځ په لمونځ باندې سوتري سي ورته کړي درود شریف ووایه د الله ذکر مسلمان سره ښېګڼه وکړه مسلمان سره بد دا پورې خبرې دې کې ستا د مینه نه ده په دې کې مونږ د پیغمبر خبره نه منو پوره وروسته خبره نو د محبت او د مینې یو نښه دا ده چې چا سره دې مینه کړي د هغه نه به خپل ځان او خپل علم بیا قربانیا نبي علیه السلام مبارک روزل وینه ویستله پخوا به ورته حجامت اوس مونږ دا ږیرې ښایي او دا جامت وایي حجامت دا و چې د وجود د وینې د یو ځای باندې درد و د وجود ته وینه وویسته یو صحابي دی عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه هغه له یې ورکړه د دا یو څه بېرته پټه کړه چې اخوا شو او پناه شو وی ښه دا له حضور پاک د وجود مبارک وینه را دا به زه په غوردو ویس کله حالانکې وینه غټ چتستی ویس کله ورونو ګورې دا مسله یاد او ساتو چې د حضور پاک د وجود مبارک چې څومره اجزا دي دا ټول پړه دې کې شک نشته ستا د اهل سنت والجماعت عقیده عربي دی او سوي چې شینګ یې اوس کله سره نبی علیه السلام ته وی عبدالله هغه وینه دې پټه کړه وی او صاحب پټه نه کړه وی کوم دی دې پټه کړه ښه دی دی بودولې ورېدل پټه نبی علیه السلام ورباندې اعتراض ونه کوي اوره ته دا دې څه بلکې وی فرمایي وی په کوم وجود کې چې زما وي د پردی د جهنم اور ورباندې حرام دی نو محبت او مینه یو صحابي په وخت کې غشي وویشته د کافرانو لښکر ته او هغه ډېر سخت ویشتونکي وو سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه وی چې ما به کله غشي ویشته نو نبي علیه السلام په دې تندي مبارک لاس کېښاست او هغه غشي ته به یې کتل چې دا پوزیشنان لږ یو که نه لږ وی ما ورته چې سید داسې مه کوه زما شاته ودرېږه ځکه چې زه غشي دښمن مه ولي چې له کوم ځای نه دست کېږي دښمنو دا قیدی نو زه چې ظلم دښمن نشي مثلا تو ته لګي زما سینه مختاره تینې نه مخکې نو که زه چې راځي زما لګم زه به بچ کېږم دې ته بینه حضور پاک مبارک ورته ستر الله ګوره چې چا سره دی ویلی که نه ادمو عرب وی الحب من الجانبین البغض هكذا وی مینه د یو لاو د ټک نه خېږي مینه د دواړو یو سره دی ویني د هغه بل نه تللی او چې ستا سره بغض وي د هغه بل سره بغض دا اکثریت قاعده د ده ورته وی صاحب زما شاته ودرېد هسې نه دښمن غشي راشي ته پرې ونه لګي حضور پاک مبارک به ورته إذا بغى الشراخ قريبا ارمي يا صبيوس كذاك أبي وأمي إيه سعدس ولا ما مورو بلبتانا قربان حضرت سعد وي ولا كان في غمر عليه السلام مورو بلا قربان كبير أو إذا ما مورو كلا قربان كبير دا يوم مقاي حضرت زبير رضي الله عنه تنبيه لك عظم يوم محبت إظهار كري کافر رالل د غزوې صندق په موقع او د خندق لګي ته بیا ډېر زیات کافر مسلمانان د خندق نه دي خوا دي نبی علیه السلام مبارک اواز وکړو دوی څوک په لار شي د خندق نه ورګوري د کافرانو خبر راغله د ګران کار وکړ یو کس کېدل او د کافرو خیمو ته وردننه کېدل او د جاسوسي کول او بیا راتلل ډېر ګران حضرت زبیر واسې بې سیب دا به زور د نبی علیه السلام نه ترول دی واده کوی څوک په لار کې دا کار نه وکړي د کافرو د خیمو د هغوی د هغوی جاسوسي وکړي خبره وړي زبیر پاڅېد ویزه په درېیم ځل یې بیا اعلان وکړه زبیر بیا زبورو نه مخکې پاڅېد وی د کل نبي د هر پیغمبر یو حواري او امداد کوونکی ملګري وي او زما خاص ستا د ملګري زبیر او ته ته هم نبي علیه السلام اجازه ویلي دي د زبیر متعلقه ای زبیره مامور پلار تا نه کړه نو چې پیغمبر علیه السلام چاته وایي چې د مامور او پلار درنه قربان دا ډېر لوی سعادت انسان نو هغه هلک یې چاپېره تاوېده حضرت طلحه ابن برر نبي علیه السلام مبارک ورته وایي دې خوا شیخ
هلکه ولې تا ویلي کله مخ یو کله روس وی احبک یا رسول الله د الله رسول ما در سره ډېره زیاته مینه ډېر مې خوښ وی زه دې خوښ وی وی زه کنه یو کار وکړه که زما سره لیدلي خو زما خبره به منې بلکل بېشک الله حکم کوه وی ښه نو پلار دې ملکه سر دې پرېږده او مالی رو اوس به دې پته ولګي چې ما سره دې مینه شته که نه. هغه وی صاحب دقه دې ورله تورې د تیرې د مبک نه دی راوویست یو فرنګ یې ورکومل وی دلته صاحب لږ ودرېږې که پلار سر درته اوس پرېږدم دلته راوړو اواز یې وکړو دې خوا وی مونږ په چاپنداران خو نه وچو د پلار خو د احترام قدر به یې کوې وجدې دی خو ما کتې چې ستا مینه ما سره ستاسو څه نشته پته ولګېده چې مینه دې راسره زما په خبره د پلار قربانه حضور پاک مبارک راغی نارینه شریفې یو ورځ دیوال نمربت یې تپوس وکړو یاره یو هلک وتو الخینه او زما د دې مخکې نه به یو خوا بل خوا تاوېده او ما سره ډېره مینه وه هغه هلک نښکېر صحابه ورته ویل د الله رسول هغه ناجوړه هکه چې ستا نه څه لرې پروت دی وی دی چې دوی تپوس وکړه نبی علیه السلام مبارک الله د هغې الله دې ته هغه تپوس چې ورننه په کټ کې خوا غاندې او حضور پاک مبارک ورته ودرېد او په سر یې ولې لاس مبارک کېښود او تسلي ورکړه وی خیر دی الله به دې ګور په بیمارۍ الله ګناه لدې مه خفه کېږي خو هغه هلک چې نبي علیه السلام ته وکتل نو ډېر زیاتې وچاله سترګونه یې وکړه حضور پاک مبارک تسلي ورکوي هغه جا وی صاحب په دې نه جاوم چې زه به مړ شم که بیماری به جا په یو بل څه یو تجارت وی چې په لومړي ځل مې تاسو ولیدې زما د زړه د سره ډېر اختیاري نه پیدا سو او زما ډېر خوښ نو ما وی چې زه به ستا صاحب په تا خدمت وکړم ستا پسې پیزار به وګرځو تا له لوټه راوړو او په سفر او په حضر کې به تا لږ راکړې ستا خدمت به کوم نو جالم په دې چې هغه ارمان پر ځان سره ډېره ستا خدمت ستا ملګرتیا مې نصیب نه کا سره ناسته مې نصیب نشته په دقسې جالم نور مې پروا نشته حضور پاک مبارک کې روغ تسلي ورکړه او روایت کې راځي چې نبي علیه السلام مبارک هم ستر بنوفیل بیل په پوه شو ملګرو ته یې ویل داسې مایلونګي لکه دا برخوردار بل بیمارۍ کې بري نو که یې وفات شو جنازه به پیژو ما خبر وی قرآن المدینه منورې ته غالب پوه شو هغه خپلو رشته دارانو نه تعرض وکړو وی نبي علیه السلام څه فرمایل داسې څه خاص خبره نه ده کړې وی نه شابه ما زه پوه شوم وی زه پوه شوم چې زما د جنازې وصیت وی ګوره یاد وساتئ که زه مړ شوم چې زما جنازې له نبي علیه السلام حالانکه حضور پاک مبارک فرمایي ان هذه القبور دا قبرونه کې مملوءة على اهل هذه وی دا پر خپلو خلکو د تیاري نه ډک طبقو تیار دی او چې زه چې زه کوم مړي یا به کوم قبر الله دې مړي د زما د جنازې په برکت په قبر کې رڼا پیدا کړي د دې وجه نه زموږ ته خلکو هم دا خوښ وي چې یو نیک سړی د جنازې د نیک سړي د جنازې یو برکت او فضیلت نو د پیغمبر علیه السلام جنازه څونه د برکت ته د مړي دپاره او غالب څه وایي دوی ګورې زما جنازې د نبي علیه السلام له ولې وی په لاره د یهودیانو کولیانو نو هسې دوی راځي زما جنازې او یا واپس ځي پس یهودیان نقصان یادوه څوک ورته تکلیف ونه رسوي خیر دی زما جنازه دی خو چې حضور پاک مبارک ته مبارک نن تکلیف ونه رسوي اتفاقا چې وفات شو صحابه سار نبی علیه السلام تپوس وکړه هلکه وی څوک بل هر شي کې دغه څه معلومات وکړي چې هغه څنګه دی وی صاحب هغه بېګا وفات شوی ستاسو د راتلو نه رات وفات اخري ملاقات یې تاسو سره وی جنازه یې کله وی جنازه خو شوه ولې تاسو ته معلوم دی چې جنازه به پیزو په وی صاحب تاسو خو دا ویلي خو هغه وصیت وکړه چې نبي علیه السلام زما جنازې له برابر هسې نه په رسېدو کې یا دوی د یهودیانو دښمنان نقصان درته ورسوي وی زه چې په قبر جنابت حضور پاک مبارک په یو څو مړو په قبر جنازه کوي چې د نبي علیه السلام نه بغیر دفع شوي دي قسم د دې زریان د رحمت الانسان تېر شوی
په مسلمان یې د لویره یو توره ښځه به ډوډۍ دماغ پرې صفا کو. یو ځل نبي علیه السلام تپوس وکړ وی هغه توره ښځه نه ښکاري ډوډۍ بیا خو مړه شوې ده. وی جنازه به یې کوي. وی صاحب اکو د شپې مړه شوه نو تا له تکلیف در نه کوم موږ ښخه کړه د شپې. غریبه ښځه وه د شپې ښخه شوه. وی ځې چې ځو په قبر یې راغله. لاړ نبي علیه السلام او په قبر یې ورله جنازه حضور پاک مبارک کې دا فرق نه دی دا غریب دی او که دا مایوګار وی دی په قبر یې جنازه لاړ حضور پاک مبارک او صحابې ځان سره واغېسته او په قبر یې ورله جنازه او یو دعا یا الله دې طلحه دې هلک سره یو ملاقات او څنګه ملاقات بحيث تذهب إليه وهو يضحك ويديك الله داسې ملاقات ورسره وکړه چې ته ده ته خاندې او دې خواته خاندې یو بل ته خاندې خدای داسې ملاقات وسره دا د هغه د مینې وجه یو بیبي د کلثوم نوم دی په احد کې ورته پته ولګېدله چې پیغمبر علیه السلام نه لسني شو د نبي علیه السلام دا مخامخ حقونو سره په واقع کې راکوانګات دی دا نیم ډکره شوې نو په منډه را روانه نو په لاره ورله اطلاع ورکړه بیبي لږ ودرېږه ودرېده وی خاوند دې شهید وی خپل کار به نبي علیه السلام الله ته ووایه کوم ځای دی چې دغه مخکې راله دلته یې مخکې بیبي څه کې وی نبی علیه السلام ګورم کوم ځای دی پلار دې شهید خپل کار به کوي نبي علیه السلام راته ښایي و چې دغه مخکې راغې نو براله نو بل سړي ورله اطلاع ورکړه وی بیبي ورور دې شهید شو وی خپل کار به کوي نبي علیه السلام راته ښایي ګوره په دقه جهاد کې د دې خاوند پلار او ورور درې کسان او په درې واړو یې پروا نشته وی نبي علیه السلام یې کوم ځای دی تاسې لکه د لیونو یا منډې کله په یو ډله ورننوځه کله په بله ډله ورننوځه ته کل محبوب ما ته کل پیغمبر وښیه چا ورته وی هغه د نبي علیه السلام چې څنګه ورغلې حضور پاک مبارک ته ودرېدله وی د الله رسوله چې ته مې جمدي ولیدې هر غم مې احساس د هغې نه پس یې راغله او خپل خاوند او پلار ته ورونو ته ودرېدل دې ته مینه محبت وایي نو مسلمان هغه مسلمان چې د هغه به له خپل ځان د خپل پلار نه د خپل بچي نه د عام مسلمان نه د حضور پاک مبارک سره محبت او مینه ډېره دی که په دا مینه کې لږ غوندې کوي کګلیچ وي لږ غوندې کمی وي نو ما له 2 مليونانو کې زه درته وګورم دا هغه په یسکرو والا مجنون ګورې ارو ما مخکې هم درته ویلي اوس هم درته چې په موږ د دواړو جهانو مبارک سردار ډېر احسان دا خو منې که ولې هغې دنیا د تشریح نه وی موږ به کافر ممکن ته او بیا زه خو چې کله فوت کو زمونږ پر یو وطن چې را کوم مخکې خلک تېر شوي دی هغه ټول د دین پرست مشرکانو کومه غونډه چې دا دی په دې بوت روږي دا جنګي ډېری ایران پکې دی دا رنګې مخکې راشه د هرزاو سره د کومې ډېری دی ایران پکې په هغه کې ذخیره کې چې کومې ډېری خلک دی بوتان پکې دې تنګي کې دی بله کې خلک یو ځای ولټوي پکې روځي پته لګي د دې نه معلومات کېږي چې زمونږ په دې علاقه د بت پرستۍ یو دین تېر شي مور او پلار سره چې تېرېدلی دی دنیا کې به الله اجر درکوي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په بخاري شریف کې حدیث دی او که مور او پلار سره دې بد وکړل دنیا دې هم برباده ده او آخرت دې هم تباه دنیا هم خرابه ده امام بخاري رحمت الله علیه یو کتاب دی الادب المفرد وی یو ځای کې یو مقبره وه وی هغې کې یو قبر وی چې مازدیګر به چون هغه قبر به وپرېږده او د هغې نه به یو انسان راووت او د هغه انسان سر به د خرو او لکه د خر غوندې دی چغه وواله او خر په شا یو چغه به یو طرف ده وواله بله چغه به بل طرف ده وواله یو څو چغې به ووایي او بیا به هغه د هر شکل والا انسان و انسان او شکل یې بلکل مخ د خر او چغه هم د خر څنګه چغه وي خرابه چغه
ان انكر الاصوات لصوت الحمير. الله قرآن کې په ټولو کې خراب اواز بخر اواز دی. دوی چې چیغې دی ووهلې بیا به هغه وجود چې و د خر سر هغه انسان به په قبر کې ښکته شي او قبر ورته واپس ورته. هر مازدیګر به دا چل کې یو ځل نه هر مازدیګر به دا چل دقسې به انسان او د خر په شان چغه به وواله یو څو چغې او بیا بیا فلک به تماخې. معلومات پر امام بخاري رحمت الله علیه فرمایي چې دا وایي وی دا یو سپېره سړی ده به شراب مور به ورته وي بچي راپرې وی ده به ورته وي چې لکه د خرې غوندې مه برلېږه. مور له به اواز ورکړ چې لکه د خرې غوندې مه برلېږه. الله په دنیا کې هغه له سزا ورکړه. دا خو د آخرت سزا ده، خو د دنیا دا معنی چې دنیا کې رسوایي خلکو ته رب العالمین رسوا لکه د خرې غوندې مه برلېږه. نو پروردګار ورله څومره مسعود سنګینه سزا ورکړه. مړ شو او الله ورله د قبر هغه عذاب په داسې شکل ورکړه چې د قبر نه راوته لکه د خر په برلېدو او بیا بهېږي. غیر دنیا سلمیه سر. او زموږ علما کرام لیکلي وی چې کوم انسان د مور او د پلار نه فرمان مور او پلار خپتي نو روزي به تن په دنیا کې دې به مخکې روزي به مخکې ورپسې دې به فقیر تن او د اوو پشتو پورې به د پلې نسب کې د اپسې به راټوچېږي اوو پشتو او چې د د مور خدمت یې وکړه پلار او مور ترې خوشحاله مړه شو نو ځکه به الله په دنیا کې پراخه او د اوو پیړو پورې به رب العالمین د اولاد نیک او مالداران د دنیا او تاسو هم د دې کې مثال د کوم اسی یو کوټې ځان مناسب او ما په دې خپلو تجربو تجربې سره معلوم کړ موري سي زموږ الله تعالی مغفرت نصیب هغه یو ځل موږ یو داسې خبره کوله یو سړی یادولې ده څنګه ځکه هغه مړ دی او پلار یې مړ دی او هغه مشران هم دي وی زه راځې زه کوم دین نه راووتم دی لار ته مې جومات ته یې وی په لاره کې یو سړی دی او پلار یې راپرډېد او د پاسه پرې نو هغه مونږ ته واغېست وی د پاسه ناست پلار یې راپرډېد په دې سینه وله ناست دی حولت یې وله ورکوي او ورته وایي یاره ارمان نو پلار مې ګنې ډېر غټ دی خو ارمان دی پلار مې وی زه پیره او هغه زوی مې دې پاسه یو څپېله نیمګړې راځي چې خوار شي پلار دې هم ورته وویې منې شه پلار مې هم ودرېدلی ظالم وی پام یې سو ازوي او پلار مې روچه او دا تندي او د الله ته غریب ویني کې مې نه هغه خپله کوټګۍ کې و مالوت بوله کېښودل ما ته یې مولي صاحب بودي را سره څونه ظلم دا ظالم مې داسې وی ما ورته ویل چې پلانټي بلکل زوی سره زوی یاد دی وي یغلی شو یاد دی یو ورځ دغسې راووتم جومات ته تلم او دا چې په کوم ځای ته نن دې دوی راپرځولې دلته تا خپل پلار نو راپرځول مولوي صاحب یو کال کسې دغې سړي اوس دغه ځای کې ګوره نه لې شوق او نه لې خپل پلار راپرځول او ویده پې له پاسه په هغه راغلی او ویده به وله ده ته ورغوله به ورته ویې چې ارمان دی نو پلار مې ګنې ډېر غږ دی چې ده دې خپل پلار سره کوم عمل په کومه ځمکه په کومه خاوره کړی هغه سره خپل وي زما پروا نه قامل دنیا کې درته بدل نه کړي که پلار دې بې عزته که رسوا دی که څوک په انتین کې یو ځوان یو زلمي یو چې زه څه کوم نو کوم او زما وس وي کیک ته وکړه چې دغه وهله ورورسېږي نو زیات تیار اوسې تا سره یو کل بچو مقام پرېږدي خو دې نه سپین ږیرې مور او پلار رب العالمین قرآن حکیم دي فرمایي صالو سره اما یبلغن عندك الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا معروفا
دواړه بوډاګان شي هغه کې بوډا شي سړی بوډا شي بیا ګرې وځي لاس کار لاس کمزوری شو تی کار نه کوي کم دی باندې وګورئ سترګې کار نه کوي دېس نه باسي غوږونه کار نه کوي د غوږ هغه ماشین باسي ژبه کار نه کوي سر ځقلې هم ګډې وډې وځي نو چې سترګې دې کمزورې شوې کار نه کوي لاس کار نه کوي شپې نه کوي غوږونه نه کوي سترګې نه کوي نو دماغ هم کمزوري کېږي خامخا به یې د خولې نه ګډې وډې یو زوی سره به یو بوډۍ نشي نه به پوهېږي یو به یې لږ خوشحاله کړي بل یې خفه کړي فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما اف به ورته نه اف وهله ورته لویه خبره اوف به هم راتې وقل لهما قولا کریما نرمې خبره ورسره کوه پستې خبرې او بیا ورپسې الله فرمایي الله نو سوال کوه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا الله یو وخت د ماشوم دې مور او ما پلان به ما رقم کړی دی او دې ماشوم دې کړی خدای ته پرې رحم وکړي محتاج دعاګانې ورته نو گزاره بکې سختی بو رقیبا وهیبا نه تنزل بوته نه کې دنیا کې به د مال راځي لو بس یو سړی حج لري مورې بیماره او معذوره وه ورته یې بچي سږ کال مه ځه بیا به ځکه د مخکې درک پاتې شو کال له بیا دی حج امور ورته وایي چې بچي څه کال مه ځه او چې زه مړه شم او یا جوړه ته نو بیا به حج وکړي ځکه چې ته ما نه لاړ چې نو زه به څه وی ته به نه مرې نو زه به حج نه ځم زه خپل کار کوم دا باندې کوم دې زموږ بعضې علما وایي که داسې عذر انسان ته پیښ فیض حج د مور د خدمت یې څوک اویس قرني رحمه الله چې هغه د مور د وجې د نبي علیه السلام ملاقات هلته د مور خدمت یې کوم او نبي علیه السلام مبارک د هغه متعلق پیشنګویي ورکړی بې شک ته چې دومره صفتونه کې چې ستا ملاقات د وجې نه راځي وایي د مور د خدمت ته وایي جناب نو مور ورته وایي دا وایي بل کار کوه ته به نه مرې او نه رغېږې نه به حج ته نه ځې حج د روان کړي طواف او پیاده قافلې یو ځای کې یو قافله مه شوه دا سړی چې د حج روان دی دې کې کوز شو یو جامع مسجد هغې ته ماندلی دې کې یو غل چې غلی سینجه وکړه دې جومات ته لاړ دا ترې او جومات کې یو ده ته په باندې په هغې به جومات ګوټ کې ودرېږي یو په باندې په هغې په ټوله قافله پسې پیاده مزل لږ مزل به یې کوه دمې به یې کولې بیا بتله غل چې غله وکړه غل پسې خلکو منډې والې هغه جومات ته لاندې پټ خلک رالې دې کړ اوس یې هلته غله وکړه اوس رالې جومات ته لمونځونه ورته وویل چې په دې خاطر کې ما غلان زه خو په دغه قافله کې را روان یم روایت دی نه دغه دوکه حج د غلا ربلی شو دا مونږ ونه یو مو یمدا بله مو یمدا اوس اصل غل پاتې شو دی د مشهور ګویه ته ګواه به پیک یو ګواه مو یو سیم بله مو یې مولي بلا ګوان دی پیک قاضي حکم وکړ لاس دې پرې او په خر باندې سور کې او د الله فعل الاستنی طرف ته اویزان او یو کس دنګوی په بازار کې په څوک غلا کوي دا به انجال و اسلامیک قانون چې غل سړی دا لوبه په اوبه کې څوک غلا کوي نو دلته کې غلو دلته خوري هلته پې څوک ګوي هم نصیبت دغه نه پې څوک ګوي دي بیا به ځان لرې کارو او چې هم کې ګوي نو څه سزا ورته نه ملاویږي هلته کې پرېږدو نو غله بغلا نه انسان د سپین خوښ شو د اوس راپس او مایلوز مې د انسان غوږېدونکي سړي خوال شو ورپسې ګرځي را پیدا سړی یې ونیو لاندې دې پرې که په خرې شو شاته به یتیم د میوو بازار کې ګرځو یې خدای مو بخښه وایي چې څوک غلا کوي زه ته ګورې دا د امجاد دنیا تماسې یو پیسو دې اوس ترې کې خدای پاک څه په قهر او غضب ګیر شو لاس پرې شو رسواټ کوم تو شرمېدم بې عزته شو زلات نه لاس شوم دا لا بله ده دا هغه خلکو ته یې لږ پرېږدم یو او
يطيق غلط جربت ما دو كده كده خلق ويلانو ويكي سوق جمهور دي جادر إنه بغير خد إنه دا بيصل أجل أغيو تيسي بمغلانو فصعبون مغلانو وذكا سيمور محتاجة إذا ما خدمت محتاجة وني بالفريشتوني يوستوني بالزوف تالسو أمي دا غسي دبولا سريتا بريخو دي حاجة دا غسد دنيا كري دا خيرت دا طريقة ولا ده ما بنيتي دا بلار ده ولا كم ده ولا أمور ده ولا تمبر وزبس كو دنيا ده تيجي يبقى كله بدماش تفكر أرسل كيك كاو أرسل تيجي بودا دي دا المويز دا زيو دا يوغي وخيطا تابوز تا دا ألخ زيستا ألتا برب العالمين دا لغا بلارو دا بورم دا يراتولو سيرو تخص أبو إسحاق البراهيني رحمه الله البي بزرع في أو دير بي علي داغا معمول بلاو تشكيبي بورو بلاو كي أستوي سباليخ ولا سيابي ولا دوبي زور بي ولا بريد توباني أو شبيا بكلا غموريا أو ريان بيشو دي بكر توقف ريان يوزا الأمور بدأ يقول إنه حديث بعد يرادك الجنة تحت أقدام الأمهات في جنة دمير لدغدا نداغي دام في قدم وجهك لاند جنة داغي دام تقدم يرد مور خدمتك دلي قدمي ودي خبو خدمتك ولو ورا خدمتك ولو كان الله بدل جنة دبي راشد أبي خجل فري ظاهر بعد مشي كلا يمور لدورك نو دا خپل ګیره راوارېستلې ایستلو د مور پې پاکه دوله دې پاکه مور په کټ کې پرته مور یو د ټیم د سار وختي چې درس دراغی یو شاګرد ورته وی سیف دیګانې په کې وی څنګه دی وبید ډېر خریته په کوډ شکل نیولې یو ډېر مزیدار باغ تکشیف لمه وډا او ته پکې روان شي هل کدی ولا بریګل او سیف په دې بیره کې خشتخ کلی ملغلوي یاقوت او د لال او هیری جواهرات او غیر ردانی خود ګره دا غینه دا اور د خپل خدمت کوي رب العالمین وو د جنتونو وای نو زهرش بل امور د خپل خدمت کوي دا تا چې کان نه باک کې د جنت پته ما ته ولګي چې ما رب